السلام علیکم عزتمنو. شپږ کلنه جینۍ یې شپېته کلنه بوډا سړي ته یې واده کړله. او عزتمنو دا یې څنګه واده کړه، زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، باقي وسایل ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نن سبا په پښتنو کې همدا رواج ډېر روان دی، چې یعنې دا پخواني په شان دی چې یعنې پلار ورور چې څه غلطي وکړي، یعنې یا جنګ جګړه وکړي یا یو بل کې مړه وکړي، نو هغوی اخرنۍ هغه بیا په سوړه باندې وي او په سوړه کې بیا ځي یوه جینۍ. نو عزتمنو پلار وکړي ورور وکړي او د هغې په بدله کې بیا د خود سزا خور ته میلاویږي او یا لور ته میلاویږي. اخر ولې اوس دغه هلته یوه واقعه په سوات کې مخې ته راغلې ده چې شپږ کلنه ماشومه یو بوډا سړي ته یې ورکړې ده، او هغه بوډا سړی به 12 کاله دې جینۍ ته صبر کوي چې کله دا بالغه شي نو د هغې نه بعد به بیا دغه جینۍ سره واده کوي. او که هغه جینۍ چې دا بوډا نه وخوښ نو د دې نه بیا نور هم ښه غټه دښمني سازېدلی شي، او بیا جینۍ مجبوره ده چې دغه بوډا سړي سره واده ونه کړي او بیا چېرته وتښتي د خپل کور نه او بل سړي سره واده وکړي. نو دغه بیا مجبورتیا نه دغه شانتې کار وکړي. خو عزتمنو اوس غټه خبره دا ده چې هغه ملزمان یې جرګو واده چې دا فیصله کړې ده، د هغه جرګې والا خلاف باندې 12 کسانو په خلاف باندې مقدمه درج شوې ده او په هغې کې 14 کسه نیولي دي او 4 کسه تښتېدلي دي. عزتمنو دا واقعه په سوات تحصیل خوازخیلو کې مخې ته راغلې ده. خو مینهوالې هېڅکله داسې غلط قدم مه اوچتوئ چې سبا پکې ستاسو خویندې لورانې پکې بیا شرمېږي. د دې نښه دا ده چې لږ ورته صبر وکړه، تیزي مه کوه، بیا اخره کې یعنې په شرمونو باندې شرمېږي چې وړه خور لور دې پکې بیا ځي. مینهوالو خپل نظر لاندې په کامنټ کې شریک کړئ چې ستاسو خپله رایسته ده د دې په اړه باندې. او زموږ داسې عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسایل د ټلۍ نشان ووهئ، هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.